دې انتهایی په سخت الفاظو کې دې دا کومه وضاحت کوم د دې 30% چې د غریب کلرک نه د ټیچر نه دغه نه خو تاسو 30% کټ کوئ په تنخواه کې بالکل که د قوم دپاره د دې نه لوی قرباني خلک بیا ورکړي موږ بیا هم ورکړو خو آیا که موږ قرباني د غلو دپاره ورکوو چې موږ بار بار چې وایو چې داخلي دا پولیټیکل فورسز د چیرمین سینټ ته څه ضرورت و په دې وخت کې د 9 کروڑ روپو د ګاډو د اخیستو د دغه ضرورت ورته څه و خو د قوم احساس نشته که نه بدګم نواز ته ضرورت څه زما خور ده دې د خور په شان قدر کومه خو نه چې غلطه یا به غلطه وي که هغه پی ټي آی کې غلطه وي ام به غلطه وي که په مسلم لیګ کې غلطه وي ام به غلطه وي او که په جاز کې غلطه وي او که په نشنل کې غلطه وي ټیک ده خو همدې حکومت پرون د ټول پی آی اے ایسټ سے په 10 ارب روپۍ باندې خرڅ کړه او دې یو جاز وړوکي په 10 ارب روپۍ واغشته د هغې نه ښه ناروغه پی آی اے به یې اغوښتې وه نو کم سے کم 10 جازونه به ورسرونه چې بیبي په کومه کې تله هغې کې به تله او چې په کومه کې راتله یار زه به یو خبره کومه پی آی اے به یې خپلو دا خلک یا د خلکو ته اریان یم او یا د دغه ته م اریان یم د خلکو سره کومه ګپله ونه شوه او دا خلک بیا هم دې سیاسي پارټو پسې منډې وویه نو د دې ګناه د خلکو ته ده او که نه د سیاسي پارټو ته ده زه تا نه تپوس کوم په دې الیکشن کې چې دا روانو خو دوی چغې والولې دا زنده‌باد او دا زنده‌باد خو همدا غله یادول که نه وایي دا د خلکو نه تپوس کوم یو سړی چې کوم دی د 3 کاله ته غل چغې وی او 3 کاله پس ولې هغه په صابون باندې وینځلی شي یا په فنیلو باندې چې تاسو بیا وایي دی پاک شو او د موږ بیا دغه جوړو تاسو یې هم جوړ کړئ او دا مې په دې بار بار ویلي انما الاعمال بالنیات ستاسو نیتونه دغه دي او دغه دررسي دا ټول غله دررسي او اخر کې به دا ته نه وایم کلاو چې اخر کې به ستاسو حل دا کېږي تاسو په 2000 روپۍ بغیر ته وایم هغه دا ده چې تاسو مریم نواز پنجاب کې ډېر ښه کارونه وکړو اخر کې ټول ښه کارونه په 10 ارب روپو په جاز باندې وړل او بیا پکې لاکډاون مې موردل د پی ټي آی ته چې ای فرزند پکې ناست دی هغه پکې هنیمون ته تللی دی دا قوم ولې دونه مالدار شوی دی چې دا قوم مار شوي شي او چې دوی په کار چې اول قرباني خو دوی ورکړی دی په دې حکومتونو کې خو 3 ځله دا 2 پاټۍ شوي دي او زموږ په صوبه کې پی ټي آی پاتې شوې ده 14 کاله په حکومت کې په کار چې دا 3 واړه دوی قربانۍ ورکړي او ټول نه زیاتې پیسې په کار چې دوی ورکړي دې قوم له حکومت خو دی قوم ته څه ګناه ده ګوره زه تاته خبره کومه قوم باندې خو بار بار ګراني او بار بار ګراني دا سیاسي قوتونه 3 واړه پاتې شوي دي که نه په اقتدار کې ما ته ووایه نواز شریف زموږ پیپل پارټي او په دې صوبه کې پی ټي آی او څه لږې مودې رانیشتلم ما ته دا ووایه چې دا ملک کې دا ټول غبن او دا دغه چې شوی دی خو دې خلکو منځ کې دی که نه نو پکار چې ټول ناول دیو خلکو له غریب ولس لا چې د کوم ولس دی هغه ټاکل دی دا یې د څه ورکېږي نو دوی د غریب ولس باندې ګراني راولي او د خپل جیب نه پیسې ورکولو ته تیار نه دي د خپل جیب نه دا کار کوي چې یو پکې جاز دی پنجاب هغه او د سینټ چیرمین پکې ځان له 10 کروڑ روپۍ ګاډي علي او زور یې چاله راغی غریب لا دا غریب تنخوادار سپی چې کم دی د هغه تنخواه دی خوري د هغې نه 30% کټ کړئ د فلاني نه 30% کټ کړئ تاسو چې کوم اغلا کړی ده په تېر شلو کالو کې د ملک نه هغه پیسې راوباسئ په دې غریبو وویشئ هلته به زه ووایم چې تاسو هغه وکړو جهاد وکړو دا جهاد نه کوئ په پردي جیب باندې جهاد کوئ د غریب په جیب باندې هر یو شی د غریب او غریب ته دا وایم چې خدای او رسول ته نور وګوره جولې ته وګوره چې ځان دې تباه کړ ځان دې برباد کړ په هر ځل د ډوډۍ نه خلاص شوې د رزق نه خلاص شوې د دارو نه خلاص شوې تیل دا د کم حد ته ورسېدل په سایکل باندې به ګرځئ که پیاده به ګرځئ خدای او رسول ته وګورئ د خپل ځان خیال وکړئ پکار چې د ګیلاني صاحب دې هم لګېدلی وي او د مسلم لیګ مشر هم لګېدلی وي او پی ټي آی والا هم لګېدلی وي بجای چې په دې دا کې پی ټي آی والا غلا کوله په دې رمضان پیکیجز کې او د نور په یو ګاډي اغوسته یو په جاز اغوسته چې دا پیسې راغوښتې وي او دا یې په دې کم طبقه چې کومه دي په دغه تنخواګانې دغه کړې تنخواګانې ته کټ کړې
پکار چې پاغه ځای باندې دا پیسې نه ګوري کوم بالکل ډېر ډغر وکړي کوم بیا نه ټکېږي څه پیغام ورکوي قوم ته مقام دا دی که نه ټیکېږي نو ما خو ته چې انما الاعمال بالنیات بیا غلی راځم د هغه عمل سزا خو ته اوس باندې ملاویږي نو بیا به سزا د دې نه هم تیزه شي نو چې د دې نه نور سزا تیزه شي نو بیا به د لوږې نه مري بچي به د لوږې نه مري نوکري به نه رزق به نه اوس هم دغه شان ګرځي بیا هم لغړه ته وایي ګرځي سره کوم چې دغه ځای لوکل خلک دی انتظامیه ده پکار چې سره په خبرې وکړي شي او سره دا خبر وکړي شي چې بھائی دا شی موږ محسوس کوو ولې د دې څه طریقه کار لاره جوړ کړي چې دا بند کړي شي مطلب باندې پوه شو لوکل